بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلیم آباد عزتمندو مشرانو امزولو او کشرانو، نن چې موږ ستاسو ځای ته راغلي نو زه ستاسو د ټولو د چیرمین صاحب د طرف نه او د پارټۍ د نورو د دارانو د طرف نه ډیر زیات شکرګزار یم او تاسو ته په دواړه لاسي سلام کوم چې تاسو په دې تنګ لنډ وخت کې زموږ په داسې ښه شان سره استقبال وکړو. خو زه تاسو ته د خپل چیرمین صاحب د امن ترقي پارټۍ چیرمین د جناب محمد پایک شاه صاحب یو څو خبرې مخکې راولم چې تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ چیرمین صاحب چې کوم دی دا د کمې علاقې دی د کم دغه سره تعلق ساتي. الان کې دا هر څه تاسو دا د منشور دا وګورئ نو په دې کې د دې ټول شخصیت چې کوم دی هغه په دې کې موجود دی. خو بیا هم دا د مردان یو سماجي او سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتي چې د دې څومره رونه بایګان دي، یا د دوی سخر بابا دی، یا د دوی د تره زامن دي، یا د دوی د ترور زامن دي، یا د دوی کوم نیکه، دا ټول د قاضي اعظم بابا د وختو نه راواخلې موجوده په سیاست کې وزیران دي. لیکن زموږ چیرمین صاحب د وزارت هېڅ قسم خواهش په زړه کې نه ساتي. که چېرې خواهش یې ساته نو نن به دی وزیر مو، نن به دی مینی مو، نن به دی ایم پی ایم. لیکن زموږ مقصد چې کوم دی صرف او صرف د الله رضا ده د دوی. او وایي چې غریب سړی رامخکې شي او هغه چې کوم دی نو خپل ځانونه وپېژنئ. زمونږ نورې پارټیانې چې کوم دي ټولو خپل خپل ځای باندې خپل خپل کارونه کړي دي. لیکن موږ تاسو خلک چې کوم دی په دوکه کې پراته یو. څوک وایي موږ درله ټرانسفارمرې جوړو، څوک وایي موږ درله لارې کوڅې پخوو. زما وروڼو په هر کال باندې په ټوله دنیا کې یوم مزدور ډے مناویږي، لیکن نن د مزدور دپاره هیچا ماغه کار ونه کو کم چې د مزدور کسان دپاره پکار دی. نن چې زما وزیر اعظم، زما صدر، زما چیف اف آرمی سټاف، زما عدلیې والا د سوري لاندې ناست دي، دا د یو مزدور او د یو ګلکار د وجې ناست دي. لیکن مزدور ته 600 روپۍ دیاړي ملاویږي او د کلاس 4 چپړاسي به په لاره کې ناست دي، په کرسۍ کې به ناست دي او هغه ته 35,000 روپۍ ملاویږي. لیکن د دې مزدور دپاره هېڅ هم څه نه دي کړی. لیکن د امن ترقي پارټۍ په منشور کې دا خبره ده چې انشاءالله موږ کلم تاسو زموږ سره یو ځای شئ او موږ یو موټي شو نو زموږ مزدور طبقه چې ښه شي زموږ ټول پاکستان به ښه شي. یو بله خبره کوم چې زما رونه بایګان د بټو په خښت په بټو کې کارونه کوي، زما رونه بایګان په کارخانو کې کارونه کوي، لیکن د لیبر لا مطابق هغوی ته هېڅ قسم دغه نه میلاویږي. زه حکومت ته دا خواست کوم تاسو په وسادت سره چې زموږ په پاکستان کې دی د لیبر لا قانون چې کوم دی هغه بالکل سام مخامخ راولي. او بله خبره چې زما د هر کال چې کم زما یوم مزدور ډے ملاویږي، کلم چې دا مزدور په بار ملکونو کې د 15 کالو شي نو هغه له حکومت د هغه د کور پیسې ورکوي. لیکن زما په پاکستان کې چې مزدور 15 کاله مزدوري وکړي هغه بیا په کټ باندې پروت وي او د هغه لپاره زما حکومت هېڅ هم نه دي کړی. نو تاسو ټول زما سره ملا وتړئ، د امن ترقي پارټۍ سره ملا وتړئ او راځئ انشاءالله چې موږ یو ځای شو نو موږ به یو جلوس وباسو. موږ تاسو سره عدلیې ته ځو، موږ تاسو سره اسلامآباد ته ځو چې د یوم مزدور ډے مناویږي. لیکن د هغې لپاره موږ له هېڅ هم نه کېږي. نو موږ تاسو ټول تاسو سره یو د چیرمین صاحب په وسادت باندې به موږ ټول یو یو او موږ به دا حکومت نه دا غوښتنه کوو انشاءالله چې مزدور ته به تحفظ ملاویږي، مزدور ته به د هغه حق ملاویږي. یو شعر درته ویمه وایي باز که دغه ماس په منګل ناست دی هېڅ پروا نشته، باز که دغه ماس په منګل ناست دی هېڅ پروا نشته. نو ما د زړه په غوښو باتوران ورله ساتلي دي. دویم شعر دغې د مه وهه په سر کې، د غرور چغې د مه وهه په سر کې، دا ستوب نه د شګې په کمر کې، یو آواز د انقلاب راوچت شوی غفور آباد د شاه زلمو په سمندر کې. والسلام.